لیکن زما عزیزانو چې نن سبا دا شیزونه زیات شوي وایي په کور کې مې بې اتفاقي ده د ښځې د خاوند په بس کې نه لګي په کور کې مې جنات دي پیریان دي تعویضونه دي کوړې دي منترې دي یقین به به چا کوو یقین به چا کوو الله په میلیان حضرات وي الله نه د کېدو یقینا مخلوق نه نه کېدو یقینا هر څه الله کوي هر څه الله کوي چې الله دې نه روغوي ته به روغ شي ډاکټر به دې روغ کړي حکیم به دې روغ کړي پیر به دې روغ کړي ملا به دې روغ کړي په قرآن نه نشي روغ لیکن کله چې د الله نه شفا واچوله په څه شي په حق دې دا خبره زمانه زه د دې مخالفت نه کوم لیکن نن سبا زموږ په معاشرې کې چې کوم کاروبار شروع زه د دې خلاف پیریان هم شته قرآن کې ذکر دی جادو هم شته حضور علیه الصلاة والسلام باندې شوی لیکن نن سبا چې کومه طریقه ده دا طریقه زموږ د ځان غلطه ده د دې نه موږ ځان وساتو دم هم شته صحابه کرامو دم تل لیکن موږ چې کوم رواج جوړ کړل دا نه پنځه ټیمو کې به یو ټیم مس نه کوم د غسل طریقه ورانه نه راځي اور سم ممنی سے مال تعویذونه چې خزیره یا مزینه ازنه به ما دراشم چې سي تعویذونه چې مالدار شي ما ته د سي تعویذونه د دومره تعویذګر چې نه سي ټول کومه میزان هغه به هغه ځنه فکر راشي پلان کې لاړم هغه خو زما تعویذونه راوخته دا کومه لطیفه جوړه هغه چې ستاسو تعویذونه راوخته شي زه په یوټیوب باندې په دې باندې ما کار شروع کړل او ډېر شي مخالفین مې شروع شي خو چې حق خبره کوي مخالفت پدې کېږي وایي پلان کې لاړم هغه تعویذونه راوخته زما په لاس لږ باندې عقل استعمال کوي خو دې تاسو عقل شروع کړئ تعویذ بچا کړي کله وایي کله په کوم ځای کې دومره ستا پیر دومره ستا مولا دومره ستا مداري دومره ستا جادوګر دومره رغه شو دومره کامیابه شو دومره ماهره شو چې د کوم وخت تعویذ دی په کوم ځای کې پروت دی چا کړلی هغه به تاله راوکاږي دومره هغه قابله دی یا د هغه موکلات دومره قابله دي هغه پیریان دومره قابله دي ما وی راشه د دنیا غیرتمند مسلمانه زه تا ته ځای ښیمه کړه به دې زه ته وکړمه په دغه په ځای کې دنده یو مټکه دفنه ده په هغه مټکه کې دومره ډېر شی چیزونه پراته دي قیمتي کاڼي پکې پراته دي سونې جواهرات پکې پراته دي پیریان دې راوله چې هغو تا نه دا راوکاږي چې دی راووښته ستا د نوسو کړوسو کېږي ته به بیا دلته 200 روپو 100 روپو تعویذ بالکل خپله ماته زما د پلار نیکه کار خانداني کار دا نه چې هر یو سړی راشي پوزه توره کړي وایي زه فنګر یم پوزې تورونه سره فنګر جوړېږي زه دا نه یم دا شیزونه شته خو کومې ډرامې چې موږ شروع کړلې دا نشته نه دا نشته الله دې معافي وکړي داسې خلک راشي د هغو عقیدې خراب کړي عقاید یې خراب کړي په شرک کې یې مبتلا کړي ولې کوم سړی چې مجبور دی هغه بیماره دی د هغه د مریض مسله په ټیسټونو کې نه راځي ډاکټر پې نه پوهېږي حکیم پې نه پوهېږي او مریض رس بره ده چې دی بیماره کېږي هغه به څه کوي هغه بیا دا نه ګوري خو بیا به هلته ځای کې پلانکي ځای کې صحیح شوه هلته چې لاړ چې هغه غریب ورته داسې داسې شرایط کېږي وایي ته ورشه د اولو وینه راوړه د مار خپې راوړه هلته دا وکړه هلته دا وکړه هغه پرېشانه دی ته ښه پرېشانه د قبر نه ډوکي راوکړه د کفن نه ټوکړه راوړه دا په کوم کتاب کې راغلي پوه شوئ ستاسو دا بیلړه عزیزانو زما د خبرې مقصد دا دی تاسو سره ګپ شپ نه لګوم دا د حقایقو حقیقت خبره درد دی زه راته ویم پر زه باندې خفه کېږم
زه په هر ځای کې دا خبره کوم صحیح ده دا هم شته په جایز طریقه باندې کوئ الله په قرآن کې وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین دا قرآن ما نازل کړی دی په طور شفا د ټولو مؤمنینو لپاره چا لپاره؟ ټول مؤمنان ولې چې زما ستا کې عمل نشته بیا خبر شو صحابه کرام رضی الله تعالی علیهم اجمعین هغه وخت کې ډاکټرانو اپریشن وی دا قرآن لیکن دا هغه په یقین جوړو مضبوط په جوړو دا هغه نه بعد الله هغه شفا یقین په الله کوي بچا ډېر خلک راشي تا مالا دم کړو تا مالا سخصونه راکړو تا مالا باتی راکړو زه د هغې سره ښه شومه او په هغې باندې زه ښه شومه په هغې باندې زما علاج وشو او داسې به وکړمه ته ما یې زه دا نفوذ نه شم کولی زه به تا له شفا سره دا سره وړوخوړو دا سره مشرکانو خبرې کوي بھائی اللہ خلق دوارا کہتا نفر کا شکر ادا کا شکرانہ کو گیا اللہ ستا شکر دیتا ہوں مدین زمانہ پارا شفا نکلو ماں کے بدن میں سے لطیفی نوی نکلے اے بی سی میں فکرنو نکلے پا آغی کی میرا اللہ کلام نکلے دا بجان زمان عزیزان دیش چیزوں نے منگا خبر زنانہ زخبر مین مخوین دو دیلا خبر کو زیادہ زنانہ پا دیش چیزوں نے کی مکتبہ چی بھائی دا دلے پر غلط آیا مالا دا کفن نے ٹکڑا رہا مالا دا قبر نے چنے اڑو کی اور بیا دا اولو بھی نہ راوڑا خودی سے چل لے باچا آگر تو نشی راوڑا آگر تو نشی راوڑا تو بسی چل چکر سے نو آگر بدل سے راوڑا مقدوم را پیسے آگر پکور کے دو روٹے درک نلے یا تا ڈاکٹران والا آگا دلتا تو یو پیس نیکی داغی درکی نلے بیا په حکیم په سیلاړو هغه نه بسونی سو هغه بیماری نشو معلومه هغه د چې چمړه ته وخته دلته اوس په صاحب سیراله هغه په کور کې د ریزر درک نه کې دوی دومره راړه بیا بدم کوم دا طریقه ده یو سره له خپل خوشاله باندې راځي دا نه راځي هغه مجبور دی زما ځانو د سره خلک راشي چې د کور لوغي لرګي په فکس کړي افسوس خبره ده ولې یو سره چې مجبور دی هغه به کې نه مګر ولې د خدای باندې هغه چې ستانه موزي واپس دي تا له خوراړو لوخه خرڅ کړو لرګي خرڅ کړو د کور او سي خرڅ تا دوی چې دومره راو بیا وتاله دام کوم ولې هغه چې د دې نه واپس وسه ولې چې پولیس خدای دې ډډه ورکړي ډډه وسه خیری روزي کنه موضوع چې تا له کوستاخو په پېټرول باندې لګیدا هغه خپل خوشالۍ نه سره صحیح راي نه جدا ما زه د مریضانو نه دومره تنګ شوی چې ما ټوکن ترتیب شروع کړ پهلم ټوکن چې دې مرګرو به اعتراض کړ او ورځ مرګره راغله ما ته چې وېستا خو نه کاروبار ما یې کاروبار خبره ما دا یو میاشت مسلسل په سفر کې زه انسان چې مشندري خو نه ما زه 15 منټو له کور ته نشم کلاړ شم هغه سوګناس یا دروازه بند ما دا ټولو کې غټه خبره ده زمونږ پښتانه او ډېر غیرتیان یو کنه نو کوم څه سره ناس دی هغه دم کوي یا دا هغه کور څه مسله ده نو چې بل یو راشي هغه د سبا نه میرا بشکی هغه غریب به سره نه شي نو په دې کې دا چې موږ دا ترتیب د دې لپاره شروع کړل چې بھائی غریب دی که امیر دی غریب دی که طریقه ټول لپاره د ټوکن سلسله ده هر یو راځي په خپل نمبر هر یو ته په ټیم ملایي دا د صدقه جاریه لپاره د عوام د خدمت لپاره دا کار کنه ما ته روسته بل ما تاسو ته چې ما د والد سره چې کوم موافقین دي د سره څنګه ته چې د کلی نه راشي چلته لاړ شي هغه کراچۍ دا دې را پس درځي زه خو به واپس کولای نشم چې دا لپاره کوم او په جایز دی الله دې زاویه نه راولي خدای زمانه ناجایز کار چرته نه اخلي درېم نمبر خبره دا ده چې نن سبا زمونږ عاملانو په اداره وظیفه راکوم خو دا ته نشي کولای ډېره مشکل تر اسمان نه راوشي دا څنګه خبره ستا وګوره سره دې استګي دې سره خلی دې او به صدقه جاریه د حکیمانو کار مه کوئ هغه به دا باندې 15 کاله لنګریټ کوي په اخر کې بل یو نسخه دا کستر کې وټړي چې لاړ بشي هغه ځان سره وي دا صدقه جاریه ده کدا چې ته وظیفه وخوره
که چاته د دم وخو که ته نه یې یا په بل یو ځای کې هغه چا له علاج وکړو دم یې پرې واچول هغه خدای پاک ښه کړو هغه وایي باچا خدای دې ایمان سلامت کړه خدای دې وبخښه نو چې دلته یې جواب کړه دله دا وظیفه ورکوله 8 منټه اورسېده که نه داسې یې خلک کوي چې زه په هغو باندې ما دا پابندي علاج به دې کېږي 15 ټایمه لمونځ به کوې دا به زما سره فعل اګریمنټ زه به د علاج کوم دویم نمبر د شپې چې کله ته پاڅې تهجد کوې 2 رکعته نفل به زما لپاره کوې هغه یې خامخا کوي زه د پیسو د ډیمانډونو د ګاډو د بنګلو ډیمانډونو ته نه ځم که ته ښه شې زه د علاج کوم دا به راکړي نه مراړ به راکړي الله به ما راکړي هغه په خزانو کې کمې نشته نو زما عزیزانو زه تاسو ته دا خبره کوم چې دا طریقه قرآن ټولو کې غټ تعویض دی قرآن ټولو کې غټ په دې کې شفا ده قرآن سره خپل نسبت جوړول په صحیح طریقې باندې په الحمد کې هر سړی د الحمد ورځي نه وایي هر زنانه له ورځي الحمدلله زموږ ماشومان له ورځي په دې الحمد کې د سلو بیماریانو علاج دی د سلو بیماریانو شفا ده اور د دې دویم مې قاریان او علماء کرام ناس دې ته سورۃ الفاتحه هم اور بل نوم سورۃ الشفا سورۃ الشفا د شفا سورۃ چې موږ یقین وکړو په دې والله موږ خبرې کوو ای زمان ناظرین معززین دا بت پرست چې دي بت پرست اسانه مثال کوم خبره ختم دو چې کله لاړ شي خپل مندر ته تو پیدا کړي چا دي چا پیدا کړي الله چا پیدا کړي الله چا پیدا کړي الله دو چې کله مندر ته لاړ شي زه خپل هغه پوتې چې کوي دو چې ته پوجا هغه کې ساري غیر ساري نه یا هغه ته وایي زما دا مراد پوره که زما دا مشکلات آسان وایي که نه اوس دې پیدا کړی الله دی چا باندې دی کلمو درونه نصیب کړي لیکن کله چې دی د هغه نه دا حاجت وغواړي الله رب العزت یې ورته کوي څوک یې پوره کوي الله یې پوره کوي په بله ورځ چې دا مشکلات آسان شي مسلې حل شي دی لاړ شي نور هغه ته کېته کوي نور ولې دې زما مشکلات آسان الله وایي چې د کوم ځای نه ستا امیدي په کوم شي ستا یقیني د هغه ځای نه به تا شفا راکوم او د هغه شي نه به ستا مشکلات حل چې موږ په قرآن باندې صحیح یقین وکړو په قرآن باندې صحیح یقین وکړو نو په دې قرآن باندې الله رب العزت موږ ښه کوي که نه وکړو داسې آسان زه په ابتابات کې یو سړی راغی لوګل کې سړی راغی د کینسر بیمار و د څه شي کینسر دا خبره ستاسو دې لپاره کوم چې د یقین پورې خبره په دې کلام کې شفا ده په هغه وخت کې ما سره نه د کینسر زم او نه د کینسر علاج هغه راغی غریب په لړ کې ناسو پریشان و 15 شپږ ورونه وي زامن یې نه ډاکټرانو دا اپریشن لیکل د دې چا وایي چې به دې سره کراچۍ نه سو راغلی کوم ضرورت کې دی راغلی او اکثر موږ چې کله په هسپتال کې فیل شو یا هسپتال پیسې را سره ختم شي بیا یا مولا له ورځې بند کړو دا مولا دا قرآن په دومره صفت اخلي پوه شو ښه الحمدلله ما چې کله مې په عقل او په شعور باندې پوه شوې مې زه ډاکټر لګېږم او بیماریانې رانه ډېرې لګېدلې چې تاسو ته داسې وضع ښکاري خو الحمدلله زما خپل الله نه دا امید او یقین